سلامونه او احترامات ملګرو همزایم او ناڅاپي د خپل جونیئرز کلاس ته راغلی یم. تاسو به ګورئ چې بلکې ما ته به ټول ووایم چې په فرسټ ټایم باندې موږ داسې کوو. جونیئرز له راغلي یو او دوی مو ډېر زیات خوښ شول. ناڅاپي به ورته یو څو شعرونه زه وایم. وایي که ما چېرته په لاسو کې ستار اخیستی دی، که ما چېرته په لاسو کې ستار اخیستی دی، نو الله رانه د خپلې برخې کار اخیستی دی. افسر صاحب دا شعر به لږ چینج کوم په دې موقع، صرف د دې موقع لپاره. د مصر په بازار کې د ښایست په نوم بولي وه او ما نوم پکې د خپل شاکر په جار اخیستی دی. دا ورته ورکوم شاکر له چې ترنم په زنګو کې را لږې شانتې ګوټۍ راکړي، بیا به را نور ملګري واورو. صحیح ده؟ کیسه دې خوښ ورته دا خصوصي دی زموږ د بنګروال نه راغلی دی. دلته خصوصي او نور تاسو ټولو ته ښه اردو مې پېر کړي. اردو کې به بیا ارشاد او سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه، ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه. سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه، ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه، ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه. او د ګټ په سر راته ځلېږې، د ګټ په سر راته ځلېږې، د ګټ په سر راته ځلېږې، د ګټ په سر راته ځلېږې. او زه مسافر خپل اشنا کوم پوښتنه، ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه، ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه. او زما د یارو داسې خندا ده نو، زما د یار داسې خندا ده، زما د یار داسې خندا ده، زما د یار داسې خندا ده. او د سرو کالو مار ور په خوله کوینه، ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې. عاشقان پکې دي. اوس به مخکې دا بایي وایي اوله د خپل نوم ووایه چې یاد شي راته. زما نوم دی بهادر زیب. بهادر زیب. ښه ټیک شو، بس ټیک شو. بهادر زیب کوم شعر به زر زر وایه شابه ناڅاپي. یو مزاحیه غزل دغه ویم. ارشاد. وایي زمونږ میخه مردارېږي له خوراشه، زمونږ میخه مردارېږي له خوراشه، د شملو قصه ختمېږي له خوراشه. مړه دا خو مې د نیا وه د لاس نښه، مړه دا خو مې د نیا وه د لاس نښه، بیا مې نیا مرورېږي له خوراشه. او په کټي باندې د غم نه پیریان راغلو، په کټي باندې د غم نه پیریان راغلو، اچوتېږي را خلاصېږي را خوراشه. او دا شعر به پکې شاکر ته ډالۍ کړم چې شاکره په مخه دې کلاس ته مه راځه او شوکاز را باندې کېږي لږ خوراشه. بس ما دې بای ته ووایو چې دی به پکې لږ شعر نه وایي. محمد احمد دی. جی ارشاد. د دانش یو شعر دی. ارشاد. وای جانانه په لیمو کې مې رستا مې ګرځوله، او د ژوند د احساساتو کربلا مې ګرځوله. د وخت داسې بوجو چې بې وخته یې بابا کړم، او زلمۍ او میارانو په امسا مې ګرځوله. او په دې د خلکو خوښ وم، په دې د خلکو بدې شوم، سپوږمۍ مې په لاسو کې رڼا مې ګرځوله. دانش چې زلمی وم رباب مې غېږ کې واغسته، او دانش چې کوچنی وم نو نیا مې ګرځوله. او د دانش صاحب په دې دوه درېو شعرونو دا خو ستا نه یې روکنه، خو من ناڅاپي و نو خیر دی، ناڅاپي و نو خیر دی. د دانش صاحب په دې کلام باندې به مونږ دا ناڅاپي اختتام ته ورسوو. د خوشحالۍ خبره دا ده زموږ سره ډاکټر صاحب په فرسټ ټایم باندې ولاړ دی، که نه دا د افسر صاحب کلیوال دی. صحیح ده؟ نو د دانش صاحب په دې دوو درېو شعرونو باندې به مونږ دا ناڅاپي اختتام ته ورسوو. وایي نن مې لیدو د خدای نه ډېر خفه و، نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه و، یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه و. او دا چې ولاړو د ړندو په سترګو، هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه و. او چې عیسایه د پلار یتیمانو ته وایي چې عیسایه د پلار لیدلې نه وه، هغه واړه د خدای نه ډېر خفه و. او دا هغې ته ډالۍ چې دانشه څه د خدای نه ډېر خوشحاله، او دانشه څه د خدای نه ډېر خفه.